په دې کې څلورم مسله دا چې ګوره درې طلاقه په یو دی باندې چې واقع شي دا یو واقع کیږي دا درې نه واقع کیږي دا مسلک چې کوم من حيث الدلائل دا راجح دی او هغه پر ډېر دلایل دي هغه خلاصه په مقام کې ذکر کو اول ګوره په قران کریم کې چې کوم ترتیب الله ذکر کړی دی ترتیب د دې ترتیب نو معلومی کې چې درې طلاق په یو دی نه ورکه اور الله فرمایي طلاق مرتان به دریم طلاق رسو ذکر کړه فین طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره دا رسو ذکر کړه دې ترتیب نو معلومی کې چې درې طلاق په یو دی نه ورکه درې طلاق په یو دی باندې ورکول او بیا په هغه باندې حکم کول د نافذ کولو دا قرآن کریم د ترتیب نه چې کوم نه خلاف ده قرآن نه ترتیب نه ولی الله ویلي طلاق شو کړي شاغه نه بعد بخد عدت تیرې وسیږي ول خاون سره خاون ته ورته رجوع کی د اسلام اصل کې مثال غواړي پیراخ نه واړي او دی وای چې نه چې چا څنګه رخوین درې الفاظ راويستا بس خدای ترې ده بس بیا دې ترې ده علي دیس پسې منډي وي په دا حرکت دا کوي موږ په توره نور دین خو نه ونی بس دا بیا ونی یو خدا بلدار چې ګوره حدیث عبد الله بن عباس ته سی مسلم کې راغلی دی فرمایي چې د نبی سم په زمانه کې ابو بکر په زمانه کې رضی الله عنه عمر په زمانه کې رضی الله عنه هغه په دور خلافت کې فاول کې درې طلاق او په یو باندې بدلیدل په یو باندې اسی حدیث سره مسلم او کله چې د عمر په زمانه کې روس خلکو زیاتې شروع درې طلاقونه په یو ځنا پیس کول او حالت د طلاقونو طریقه نه را عمر رضی الله عنه په هغه باندې او هغه باندې حکم تعزیرا جاری کو دا حکم تعزیری وګره لکه دا حنابم ذکر کړی ابن العز حنفی ذکر کړی په تنبیه علی مشکلات الهدایه کې دا حکم تعزیری وګره او دای تعزیر ور کوا چا ته چاغوی درې طلاقونه په یوه باندې واقع کې چې هغه نه قلار شي نو خدای په هغه نه جدا کوله وسوم کګوره یو مسلمانانو یو خلیفہ وي او خلک د درې طلاقونه په یوه باندې واقع کوي او د قران کریم موافق طلاق نه ور کوي دا ویل یو تعزیر ور کولې شي بد ولیکن حکم شرعي چې کوم دی نو هغه بیل دې ویل کېږي تعزیرات عمر رضی الله عنه او بادشاہ دې تعزیر ور کولې شي دې وجنه بیا هغه پیسې راوکړه ولیکن بیا شیخ الاسلام رحم الله مجموعه الفتاوی کی تفصیل ذکر کړه دا فعل د عمر دغه اجتهاد او دا حکم چې کوم نه سیاسي او عقوبتي دریم هغه خپل قول چې کوم نه بیرته رجوع کړي رجوع یې کړي اغاثه اللحوان کې هم دا رجوع را نقل شوی دا ګور عمر رضی الله تعالی عنہ بیرته خپل قول نه رجوع وکړ او ګور دې ته موږ حکم تعزیری وایو او دی باندې اعتراض کوي تاسو دې تعزیری کوم وای حواله چې مرفوع روایتون دي او پای کې حدود ذکر شوی او غوډه تعزیرات وي حدود ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان سورۃ البقره سورۃ شروع لیکن د مخکې نه طلاق احکام ذکر کېدل مخکې رب العالمین بیان د عدت کو چې کوم عدت تیریږي وروسته طلاق او دارنګي خځو د خاوند چې په خپل منځ کې په یو باندې کوم حقوق ته هغه بیان کړ او دارنګي واپسی د خاوند په خځه باندې طلاق نه بعد او فضیلت د سړوي بیان کو په ځانو باندې دارنګ دا حقوق هم زیات دي په نسبت د خځو باندې تازي کړو دیت کې اوس رب العالمین اصل کې رد کی په طریقه جاهلیت باندې کم څه جاهلیت طریقه هغه من رد کی هغه طریقه دا و چې ګوره طلاق د پر بس شمار نه و هغه ساعت نه و باندې د رجوع لپاره موږ شمار واد نه الله په دغه طریقه باندې رد وکړي چې نو طلاق پر میعاد مقرر دی دانګي طلاق نه بعد چې رجوع کیږي کم طلاق نه بعد رجوع صحیح را واپسی
هغه لپاره یو وخت مقرر دی دا ذکر کوي الطلاق مرتان دا کلام مستانف دی الطلاق مرتان هغه طلاق چې هغه نه بعد رجوع صحیح کی هغه دو طلاق دي اور په آیات کې دوه معناګان یو معنی دار دلته رب العالمین بیان د عدد د طلاق کوي چې هغه نه بعد خاون بیرته واپسی کولای شي خپل خدای دو طلاق چې کله انسان ورکړي دغه نه بعد واپسی کولای شي او که په عدت کې زنانه وا بازاسی واپسی وکړه او که عدت د دویم طلاق تیر شیو به نوی نکاح ته ضرورت ته نوی نکاح نوی عقد وي آیت کې دا معنی الطلاق بری مقام کې الاسلام حدیر هغه طلاق چې هغه نه بعد رجوع صحیح کیږي مرتان غو طلاق او طلاق د تطلیق په معنا سره دی لکه سلام او تسلیم په معنا سره اسم مصدر دی دا مبتدا ده او مرتان دا غیر لپاره خبر واقع شوی او دلته اصل کې مضاف حذف ته معنا سره عدد الطلاق المشروع فی الرجعه مرتان عدد دا غ طلاق چې پای کې رجوع مشروع ده هغه دو طلاق وګوره په دې مقام کې د تسنیه مرتان دا تسنیه سره کې دا په دې مقام کې تفریق د پار راغلی جداوالی د پار راغلی دا سمنه ته چې دوه طلاقونه ورکې نو بیل بیل به ورکې په یو ځل باندې به طلاقونه نه ورکې برابر خبر ده کدوه طلاقې کدرې طلاقې په یو ځل به نه ورکې د مقام کې تسنیه دا اصل کې تفریق د پار او جداوالی د پار ور دې د وجه نه په یو ځای باندې طلاقونه ورکول کغه دوه طلاقې کدرې طلاقې دا مسنون عمل نه لري بلکې دا بدعي عمل دی عام چې داخله بدرې طلاقونه په یو ځای ورکړي دا بدعت ده د دې آیات دلالت مفسرینو ډېر اقوال ذکر کړي ور احکام القرآن د جساس چې دا حنفي عالم دی دارجات په تفسیر کې لیکي دلته وی امر بانه اذا اراد ان يطلق ثلاثا فعليه تفريق الطلاق وګوره مقصد دا آیات دا چې کله انسان د اراده چې د خپل خځې د درې طلاق ورکم په یو دی به نه ورکه کمرتان تفریق د پار راځي او بیا وروسته فرمایي وذلك يقتضي التفريق لا محاله او دا تقاضا تفریق خامخا کوي ولی لانه لو طلق سنتين معا لما جاز ان يقال طلق مرتين وی کوي انسان یو خځه طلاق په یو ځای باندې ورکی دوه کرتا دا سینوي لیکيږي چې پلان کې خځه طلاق ورکړي د مرتين په هغه کې نه استعماليږي یو مثال پیش کړي وکذالک لو دفع رجل الى اخر درهمين کله چې انسان بلکس ته 2 درهم ورکی لم يجوز دا جائز نه يقال چې ویل شي عطاو مرتين تمنه استعماله حتى يفرق الدفع او چې کله بیل بیل ورکی 2 درهم بیل بیل ورکی نو په هغه کې مرتين استعماليږي بیا چې تو 4 2 روپۍ ورکی په یو ځای باندې هغه لپاره مرتين نه استعماليږي دا دلیل پر خبره باندې چې ګوره دوه طلاقونه یا درې طلاقونه په یو ځای باندې نه ورکه القرآن کریم خلاف دا ګوره احکام القرآن د جساس دا حنفي عالم نه دا خبر ذکر کړي نن تفسیر مظهری کې اقدام حنفي لري عوام د آیات دلاندې دي کوي فی ما قال مرتان دون اسنتان دلاله على كرات والقتين دفعه واحده في الله مرتان وی درنګ اسنتان ونوي په دې کې دلیل لري په خبره باندې چې دوه طلاق په یو ځای باندې ورکول دا سری دا مکروه دي مکروه چې په فقہ کې ذکر شي مراد قرار تحریمی حرام دي چې دوه طلاقونه په یو ځای باندې ورکول حرام شو درې په طریقه ولا سره حرام شو په یو ځای باندې
بيرس فرمای فإن كلمة مرتان تدل بالعبارة على التفرق بالإشارة على العدد. دا کلمه مرتان چې کوم ده دا په عبارت النص سره دلیل له په تفرق باندې رجداوالی معنی ورکړي بیل او په اشاره النص سره دلیل له په عدد باندې عدد تی معلومیږي په طریقې د اشاره سره تفرق تی معلومیږي په طریقې د عبارت سره. دانګر علمانی ولا ذکر کړي امام علوسی رحم الله خپل تفسیر کې په دې مقام کې فرمایي وقال ساداتنا الحنفيه واذا مشران حناف ویلي ان الجمع بين التطليقتين والثلاث بدعه. دو طلاقونه په یو ځای کې را جمع کول او درې طلاق په یو ځای کې را جمع کول بدعت ده. وانما السنه التفريق سنت طریقه سره بیل طلاقونه ورکړي. دانګي نصفی په مدارک کې لیکلي چې ګوره التطليق الشرعي تطليقه بعد تطليقه على التفريق. شرعي طلاق مې وده سره بیل ورکړي دون الجمع والارسال دفعه واحده. دا څنګه چې په یو ځای ورولي بدریو کانو باندې طلاق په یو ځل باندې دا سنت طریقه نه ده. او بیا فرمایي چې ولم يريد بالمرتين التثنيه. دلته په آیات کې په مرتان سره مراد تثنیه نه ده ولكن التکریر، لیکن مقصد چې کومه تکرار ده. کدا قول رب العالمین ثم ارجع البصر کرتين بیا خپل نظر اسمان ته واپس کرتين سمانا ایک کرتن بار بار. دا مطلب نه چې دا کرتين اسنتين صرف دو نه مراد. بعض فرمای هو دلیل لنا دا دلیل زم لفاره فی بدی خبره کی ان الجمع بین الطلقتين والثلاث بدعه فی طهر واحد. دو طلاقونه جمع کول او درې طلاق جمع کول په یو طهر کې دا بدعت ده. ولئن الله تعالی امرنا بالتفریق واذا کان الله موږ ته حکم کړی په تفریق باندې. بیا سوال پر دې حکم نشته او کلامي خبري له جواب ذکر کوي ولئنه وان كان ظاهره الخبر وجدار اگر کړی ظاهر کلامي خبري له خو په معنا او علامه ردی معنا چې کوم نه امر ده. ورته د حناف او اقوال شو. حناف هم دا خبره ذکر کړل چې ګوره درې طلاق په یو ځای کول دا بدعي طلاق دا حرام دي دا مکروه تحریمی دي دیوتم حرام. ولیکن کچاره کار وسو کو درې طلاق په یو ځای باندې واقع کړه دا خو طریقه طلاق نه ده. دا طلاق ورکول دي اسلام موافق طلاق نه ورکړي کی او چا چې درې طلاق په یو ځای باندې واقع کړه او مطلب دا چې انسان خپل خدای ته وایي طلاق یا وته وایي تبدریو طلاق او طلاق دا په یو ځای کې دا خبره وکړي. په دې مسله کې اوسو مذاهب اول مسله درې طلاق واقع کیږي دا یو مذهب دی. دویم مسلک دا چې دا طلاق سره واقع کیږي نه ولی ودا طلاق بدعي ده دا گمراهی ده بدعت گمراهی ده په دې باندې اثر نه مرتب کیږي. کوم شی چې حرامي په غي اثر نه مرتب کیږي الله غوي دا بل قول. دریم قول دا چې کدا باقی روا یعنی دغه سره نزدېکت نه وشوي بیا یو واقع کیږي او دارنګي درې نه واقع او چې باقی نه ونه بیا درې باقی نه بلکې نزدېکت وسره شو بیا درې واقع کیږي په یو ځای. په دې کې څلورم مسلک دار چې ګوره درې طلاق په یو ځای باندې چې واقع شي دا یو واقع کیږي دا درې نه واقع کیږي. دا مسلک چې کوم من حيث الدلائل دا راجح ده او هغه پر ډیر دلایل دي. هغه خلاصه په مقام کې ذکر کو. اول ګوره په قران کریم کې چې کوم ترتیب الله ذکر کړی دی ترتیب د دې ترتیب نو معلومی کې چې درې طلاق په یو ځای نه ورکه. اور الله فرمایي طلاق مرتان به دریم طلاق رسو ذکر کړه فین طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره دا رسو ذکر کړه. دې ترتیب نو معلومی کې چې درې طلاق په یو ځای نه ورکه. درې طلاق په یو ځای باندې ورکول او بیا پاغي باندې حکم کول د نافذ کولو دا قرآن کریم د ترتیب نه چې کوم نه خلاف ده.
قران ترتیب نه ولی الله ویلي طلاق شو کړي شاغې نه بعد بخد عدت تیرې وسیږي ولا خاون سره خاون ته بیرته رجوع کی د اسلام اصل کې مثال غواړي پیراق نه غواړي او دی وای چې نه چې چا څنګه رخلین درې الفاظ راويستا بس خدای دې ترې دا بس بیا دې ترې دا علي دیس بس منډي وي په دا رکه دغه کوي موږ په توره نور دین خو نه ونی بس دا بیا ونی یو خدا بلدار چې ګوره حدیث عبد الله بن عباس ته سی مسلم کې راغلی دی فرمایي چې د نبی سم په زمانه کې ابو بکر په زمانه کې رضی الله عنه عمر په زمانه کې رضی الله عنه هغه په دور خلافت کې فاول کې درې طلاق او په یو باندې بدلیدل په یو باندې اسی حدیث سره مسلم او کله چې د عمر په زمانه کې روس خلکو زیاتې شروع درې طلاقونه په یو ځنا پیس کول او حالت چې طلاقون طریقه نه را عمر رضی الله عنه په هغه باندې او هغه باندې حکم تعزیرا جاری کو دا حکم تعزیری وګره لکه دا حنابم ذکر کړی ابن العز حنفی ذکر کړی په تنبیه علی مشکلات الهدایه کې دا حکم تعزیری وګره او دای تعزیر ور کوا چا ته چاغوی درې طلاقونه په یوه باندې واقع کې چې دا غینه قلار شي نو خدای په هغه نه جدا کوله وسوم کې ګوره یو مسلمانانو یو خلیفہ وي او خلک دا درې طلاقونه په یوه باندې واقع کوي او د قران کریم موافق طلاق نه ور کوي دا غوی له تعزیر ور کولې شي بد ولیکن حکم شرعي چې کوم دی نو هغه بیل دې ویل کېږي تعزیرات عمر رضی الله عنه او بادشاہ دې تعزیر ور کولې شي دې وجنه بیا هغه په اسلام وکړه ولیکن بیا شیخ الاسلام رحم الله مجموعه الفتاوا کی تفصیل ذکر کړه دا فعل د عمر دغه اجتهاد او دا حکم چې کوم نه سیاسي او عقوبتي دریم هغه خپل قول چې کوم نه بیرته رجوع کړي رجوع یې کړي اغاثه اللحوان کې دا رجوع را نقل شوی دا ګور عمر رضی الله تعالی عنہ بیرته خپل قول نه رجوع وکړ وګوره دې ته موږ حکم تعزیری وایو او دې په موږ اعتراض کوي تاسو دې تعزیری کوم وایي حواله چې مرفوع روایتون دي او پای کې حدود ذکر شوی او غوډه تعزیرات وي حدود ته ګوره اول دا تغریب او عامین باره کې مرفوع روایت راغله ده نو یو کم تعزیری ده دا مرفوع روایت یو تعزیری حکم ده تعزیری حکم دې ته چې بادشاہ یو کوم کوي دغه لپاره په سنت کې اصل نه او سزا مقرر کی کله چې شارعي او سزا مقرر کې غي اتحاد ویل کی اتحاد ویل کی یو دا تدوی تغریب او عامین کې کم قول کوي تغریب او عامین کې دا وایي چې بس وای دا تعزیر دی دا نه ډکره دویم شریعت ویلي تاسو فاعل مفعول دواړه قتل کوي کوم خلک چې عمل د قوم لوط کوي اقتل الفاعل والمفعول به فاعل مفعول به دواړه قتل کوي دوی دا حکم تعزیری دی لکه شارعي و سزا مقرر کړه او د څنګه تعزیرونو کم څنګه دارنګ دریم مثال د مېرنې مور سره نکاح کول چې چا دا وکړو هغه وجلش حدیث کې راغلی دی دوی دا حکم تعزیرن دا حد نه د مړی نه کفن غلا کول دي غلا ویل شوی غلا دوی خیر دا حکم تعزیرن دی غلا دی نه غلا حکم نه جاری ځکه پرونه تخته وای وګوره دا مرفوع ویتون دي او په دې کې حدود راغلي دي او دې تعزیرات دي امون چې عمر قول رضی الله عنه قول تعزیر په باغ باندې پړی شلې هغه یې مبه کې جګړه به کې وتا د عمر خلاف کوي د عمر بیا دی دا عمر بیا دی نه عمر د خپل قول نه بیرته رجوع کړي وګړه عمر دا قول د تعزیر نه عمر د حکم شرعي نه څنګه رجوع کوي او عمر رجوع ولې وکړه بیا څه خپو باغې ولې خلکو حلالو ته غوته وارته بیا په دې خپو چې مال درې طلاق درې نه نه پیس کړه دا ډېر راخو کو کارو شی نظیر وجنه یو خداش دا حدیث عبد الله بن عباس مسلم کی روایت او دوی چې دا وایي چې عبد الله بن عباس نه یو طلاق چې کم نه نقل شوی دا درې په دریو بدلیږي دا غن دا نقل شوی هغه نه جواب چې عبد الله بن عباس نه بل روایت دی خلاف راغلی اوس به ان شاء الله ذکر چې عبد الله بن عباس ویلي چې نه درې طلاقونه په یو باندې بدلیږي او بل فرض او تقدیر کدا غن ثابت هم نشي یو درویت یو دراوی روایت ته او بل چې کنه د غرای کله چې دراوی د روایت او درې په منځ کې اختلاف راشي نو روایت دراوی له اعتباري رای له اعتبار نه وي
در محدثینو قاعده ده او حناف هو بګدا قاعده ذکر کړی دا چې رای له اعتبار تیسیب د خپل مسلک د مضبوطول لپاره دا قصه کړی او د محدثین د قاعده نه خلاف کراوی باندې ډېر احتمالات راتلی شي ډېر احتمالات چې کېدې شعر شوی یا بل څه وجه روایت له اعتبار رای له اعتبار نه او بل عبد الله بن عباس رایم داوا چالن کې د درې طلاق په یو باندې بدلی بل پدیس کې حدیث د رکانه ابن عبد یزید راغله هغه خپل خزه درې طلاق ور کړیو د نبی سم په زمانہ کې نبی سم درې طلاق چې کوم نه په یو باندې بدل کړی دا درې طلاق چې کوم نه په یو باندې بدلی بلدو چې کوم دا خبر ذکر کړل چې درې طلاق په درې باندې بدلیدل د اجماع دا خبره صحیح نه ده دا چا اجماع کړی نبی اسلام په خپل زمانہ کې حکم لګول چې درې طلاق په باندې بدلیږي دا حکم په خلاف باندې څنګه اجماع کیږي بلدار ګورا علی رضی الله عنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن عباس رضی الله عنهما عبد الرحمن بن عوف زبیر بن عوام دا صحابه رضی الله عنهم مجمعین تدوین نقل شوی دا چې درې طلاق په یو باندې بدلیږي دا څنګه اجماع دا اجماع کړه اجماع تامزه دې کې جواز ابل شی بده جوړ دوی اجماعګان ټول دغه اجماعګان اجماع او اجماع چرته اجماع دې تر صحابه نه ښکاری او متابعین کو ګورا طاووس دارنګ نور علما حجاج بن ارطوات مومن اسحاق دوی چې درې طلاقونه په یو باندې بدلیږي لانه علماء تراشه اهل ظواهر کې بعد هغه و چې د درې طلاق په یو بدلیږي بعض سره طلاقونه واقع کیږي درې طلاق په یو واقع کول بدعت ده بدعت خو گمراهی وي ته په گمراهی باندې څنګه کوم شرع مرتب کړي بل د اندلس علماء کې محمد بن زنباع محمد بن بقي بن مخلد محمد بن عبد السلام الخشني محمد بن مقاتل الرازي الحنفي دارنګ اسبغ بن حباب عمر بن مغيث ابن تيميه بن القيم دی علماء ویل چې درې طلاق دا په یو باندې چې کوم نه بدلی په یو باندې دوی چې دا قول کړی دی نو لہذا دا علماء تاسو په علماء کې نشماري چې تاسو چې په دې باندې اجماع په دې باندې نشته او د ائمه او اربعو مسلک دی ولیکن دین خو د ائمه او اربعو په مسلک کې راګیر نه دی دا سره چې ګوره دینی مسله به ائمه او اربعو په باندې قول نه کړ دې ډېر مسائل شته یو مسله به چې کوم ده دار دې وجنه یې خلق دا خیال چې دا دین ټول د ائمه او اربعو په مسلک کې راګیر هغه بیان مني انا غوسی امام سے نتاویږي هغه مني چرته امام مالک دی ونه منله دارنګ امام شافعي ونه منله امام حنیفه بن حنبل دی ونه منله اسو چې راګیر او بل راګیر هم نه ډېر څه مسائل شته چې اعلان کې هغه مسائل حق دي او په دې باندې ائمه او اربعو چې کوم نه قول نه راکړي دې د وجنه درې طلاق چې کوم ده دا په یو باندې بدلیږي په یو باندې اول خو واقع کول نه دی پکار چا چې واقع کړه اته بداو کوم ور کولې شي بیا ګور په کوم روایتونو کې چې سلاسن ناغله ده والته د سلاسن مراد بیل دي هغه په وخت د فاطمه بنت قیس کې سلاسن ناغله ده خو لیکن الته سلاسن مراد بیل ور کړی ابو داود کې دا روایتون تفصیل بلدا چې ګور دوی قدرت طلاق په وجه باندې ناپیس کی لیکن بیا څه کې داس نه کې داخله په پری بیا سر کې حلالې ته غوتی واقع حلالې ته وګوره په اسلام کې دغه حلاله دغه زنا راسل کې یو سره خل درې طلاق ورکی او به وقتی تور یو کس ته په نکاح کې وش په یاد وش په یو څه ګنټه را پات یا د پاو سات دفعه هغه ولا حلاله هغه ول دي ساسان هغه ته ما خدش دا خو متعارض نکاح موقته شو او نکاح موقت ته متعویل کی او په دې شیاغانو قول کړي موږ ته وای تاسو شیاغان یو تاسو درې طلاق یو نه پیدا قول د شیاغان حالانکه دې مسله کې تفصیل ل شیاغان په دې قول کوي کنه چې درې طلاق یو واقع کې درې واقع لیکن تفصیل دا قول د شیاغان علی الاطلاق نه لري دویم کشیم بعض خبرې د شیاغانو صحیح کوم خبره چې صحیح کې هغه به قول کو شیطان چې صحیح خبره وکي صحیح خبره د شیطان هم صحیح خبره مانه
وګوره بورته کرسی خوځلې و دا وای زبر شمته قلا باندې کوم بیا نبی سمتو فرمایل سړی خو خراب دی خو لیکن خبره صحیح ده ملي شیاګان د قبر عذاب مني موږ هم د قبر عذاب ته وسه چې موږ قبر عذاب نه مونږ ځکه شیاګانو په دې باندې قول نه وکړي هغه وجنه دا خبره کمزوري ده صحیح خبر ودار چا باندې بل شیاګانو په متعبان اثر کې قول کړي په متعبان قول کړي هغه وجنه متعخ چې کم ده دا حرام او دا نکاح مواقعه او حلاله چې کم ده دا په اسلام کې ناروا ده حدیث کې پغې باندې لعنت راغله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حدیث علی ده لعن انه لعن المحلل والمحلل له علی فرمایي یقینا د الله نبی لعنت ویلې په انسان چې حلاله کوي او هغه انسان چې هغه پر حلاله کېږي چې دوانه ملعون دي دا څنګه نکاح را صاحب د نکاح ته دعا شوی چې بارک الله فیک وبارک علیکم وجمع بینکما بخیر صاحب د نکاح دعا شوی او نبی سم فرمایي حلالي ول لعنتی ده وای د الله نبی نکاح ول د خیری کړی معلومه چې نکاح نه کنه زنا نو چې نکاح نه شنو خامخا به زنا دی نکاح او زنا په منځ کې بل حد اوسط نشته بلدار ګورا په حدیثو کې دی انسان ته سي مستعار ویل شوی ته مستعار هغه ته لیکي ته سي لیته وي انده سره دا په سوال تر وخت لیکي دا دوی ساتره وي بس خاطر چې کوم نه سو طلاق کی او تر پریدي بیا ته سي مستعار اصله بي عزتي ده او بل دا نکاح ځکه نه چې داسې زنانه چې هغه سره حلاله وشي او به کې سره سایه موجوده وي هغه به تر قیامت پورې او د مرګ پورې سترګې اوچته نه کی کوټه کې بدن نه سي بارته براوته هم نشي په غور بوله جوړي بل تاسو دې ته نکاح وایي په تاسو ولیمه ور کول شي ډوډۍ په ور کول شي دارنګي خوراکونه په ور کول شي نشي په کول شلشتای په وسایل ودول شي نشي ودول ها د دې په کول شي پټاسي په کم نه ډزول شي نشي په ودول یو کس آل الکه یو بس داري په دې شلشتای والو ده ابې شي ولا خیر دې مونږ ور ترګي موږ ور پیسې ورکی اودانګه پټاسي په والو ده نشي کوله ولا پټه وکړي که څنګه زنا نه هم پټه کوي بل عمر رضی الله تعالی عنہ نه د محلل په اړه کې سره غلي وعید راغلی دمکی راغلی درجم هغه چې چا څوک دا حلاله کوي نو هغه باندې وعید درجم راغلی تبرجم کولې شي حواله چې نکاح د پیغمبرانو سنت په نکاح کې څوک نه رجم کوي په کومه یو ته محلل ویل شوی دته محلل په معنی لغوي سره ویل شوی بل ته محلل په ځام نه مخاطب کې ویل شوی چې کوم مخاطبین دي هغه دته محلل وایي نبی سم فرمای هغه محلل چې تو ته محلل وای دا ملعون اې دې کې محلل په ځام نه مخاطب کې بلاره چې ګور عثمان ته پیسره راوړل چې سړي خزه پریکا کړی و د پاره تحلیل چې مخ کې خاوند لپاره حلال عثمان تفریق راوي سره او په مینس کې دې وجنه حلاله چې کم دی د دوی حلالي کې او د حلالي چې کم په اسلام کې نشته ره او نه په دغه باندې عمر چې کم دی قول کړي په دې باندې عمر قول نه دی بل ګوره دوی دا حدیث پیش کړل علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین خو صحیح شو نبی سم فرمایي په تاسو زما سنت او سنت د خلفاو اول خپل سنت مخکې کړل اول خپل سنت راوړل او د نبی سم سنت پرې کې موجود دي کړه د نبی سم حدیث پرې کې موجود دی کړه چې درې طلاق په یو باندې واقع کیږي او په دې باندې عمل وکړه دې کې ظاهري صورت د الله د نبی شته کړه او دویم صحیح شو خلفای راشدین خلفای راشدین کې ابو بکر موجود دی ابو بکر سنت په دې باندې جاری دي درې طلاق چې کوي په یو باندې واقع کیږي دانګ عمر هم په دور خلافت کې درې طلاق په یو باندې ورسته بیا تبديل تعذيرا چې کوم دراويست اصلي شو حدیث صحیح دی خو لیکن عمر دا حکم تعذيري دی او د عام خلفاو سنت په دې کې چې کوم دی هغه دریو په یو باندې بدلی بلدار ګور دا حدیث او سنت خلفای راشدین دا په دې کې بل قول دار چې اصل کې لیکي دا هغه امور سره چې کوم جهادي امور دي جنگي امور دي او کوم امور د خلافت دي ظاهرا هغه په سنت کې موجود نه هغه امور ته مراد دي تاسو باغی کې خلفای راشدین پسې ورپسې شي بلدار چې ګوره سنت د خلفاو پر سنت د نبی نه خلاف نه وي دا مطلب چې دې کې مرفوع روایت ده بل دې کې صحابي اجتهاد ده او مرفوع روایت چې کنه پرېګ دي لیکن خلفای راشدین د کې ذکر کړی دي اکثر داسي چې د دوی علما او دغه مجتهدین او پویو مشران صحابه
وی ته د نبی سم پاډي سبحان علم او خبره به اکثر د الله د نبی د خبره سره موافق کېدله لکه د الله نبی د حکم چې کم دی کړی او بل دوی چې په دې کې اجماع مخکې دې کې اجماع نشته اجماع به چرته حال موږ رسوبو اقوال پیش کړل علماء موږ اقوال پیش کړل بل اجماع په هغه دی کې صریح حدیث موجود نه په دې باره کې عبد الله بن عباس صریح حدیث موجود دی درې طلاق چې کوم نه نبی سم په زمانه کې یو طلاق باندې چې کوم نه بدلیدا ور دې کې الله فرمایي الطلاق مرتان هغه طلاق چې هغه نه بعد رجوع سي کیږي هغه چې کوم نه دوه طلاق دي دا اتم دلیل دی پر خبره باندې چې درې طلاق په یو ځای باندې نه واقع کیږي او درې طلاق په یو ځای باندې واقع کول دا صحیح نه دی ګوره صحیح طریقه نه ده الله مرتان ذکر کړی